دا راته ووایئ چې د دې طریقه کار سیستم کوم ځای نه شروع کیږي؟ اول تاسو لاړ شئ ګنې چې کوم ځای وي ګنې راوړئ که نه. پټي ته لاړ شو، پټي نه ګنې راوچت کټ کړو، پانونه ته لر شي راوچت کړو، ګاڼې ته راشي، ګاڼې نه بیا راځی ته غورځوو. دلته ګنې راځی نه پس شربت توزو دغه بار ډرم چې پروت دی دغه کې سټور شي، دغه کې سټور شي چې ډرم ډک شي، هغې نه پس دې ته کړي ته کلو کې شربت کړي ته راشي، نه پس ورته اوربل شي، اوربلېږي خیري مې راسته دیوال پاک شي، خیري چې دیوال پاک شي دا خوټ کېږي دا اخري خط دې دغه ته راوځي، دې سټپ ته راوځي، دې سټپ ته راوځي، دې کې اوس به دا 10-15 منټې چې پوخ شي دې ترې ته راواچي ټرک کې بیا غونډه کې چکې کوي. دغه مراحل دلته د ګوړې خو داسې سیزن دی که نه، نو ستاسو چند ګاونډ یار دوست هغوی تاسو ته دا وینا وي چې لکه موږ له به هم لکه ګوړه رالېږي سیزن دی. بالکل دا ټول زمونږ چې څونه ډیمانډ دی ټول کلي دي، موږ منډیا ته ګوړه نه وړو، ټول په کلي کې خرڅېږي الحمدلله، او بالکل خالص ګوړه ده او الله رحم دی، ټول دلته په کلي په ګاڼې کې خرڅېږي. داسې یو ملګری چې ته ډېر مجبور یې چې هغه د مسالېداره ګوړه هم غواړي. بالکل ټول ملګري راځي خو په ګوړه زړه ورته وایي چې ونیسئ مسالېداره ګوړه. نوم بیا راته اخلي چې پته یې ولګي د کیمرې په مخ باندې چې بای دا کم یو خاص شخص دی چې هغه تا ته وایي چې مسالېداره ګوړه به هم راوړي، په دې خو هم خرچه راځي، پسته بادام ممپلې دا خو بالکل زمونږ ټول ملګري ګوړې نیسي، او چې کوم نږدې ملګري زیاته ګوړه نیسي، زیات ډیمانډ هغه چې زمونږ واجد خان دی، زمونږ ملګری هم دی او زیاته ډیمانډ نه دی وي که نه مسالېداره ګوړه. د چارسدي خلک منلي شوي دي په دې چې میلمه دوست هم دي، مینه ناک هم دي، قدردان هم دي، ټول پښتانه چې په هره خاوره په هره ځمکه باندې وي، خو د چارسدي منلي شوي خلک دي چې که یو سړی تپوس کوي نو هغه سره تپوس په مخ باندې هغه د لاس نه ونیسي او باقاعده هغه ځای مقام اجرې ته رسوي او باقاعده هلته ورسره کیني. هغه خاصیت راته لږ داسې یو خبره وکړئ خاص نصیحت. هغه خو صحیح ده، بالکل مینه ناک او مهمان نواز خلک دي، خاص کر د چارسدي او د رضړو نو څه قسمه هغوی داسې نو بالکل مهمان خصوصي هغه دي، مهمان نواز دي، قدردان ډېر دی. قدردان ډېر دی. ډېره مهرباني.